دا خیبر پختونخوا ده. مونږ پکې د زرونو کال نه آباد یو. مونږ په تیر وختونو کې د ډېرو سختو او دردونو نه تیر شوي یو او په ډېرو بدو حالاتو کې مو هم ژوند کړی دی. مونږ په څه پېژندلی کیږو. تل عمر د یو بل سره په ودرېدو په مرسته کولو. تاوان ته مو نه دي کتلي، ځان ځاني مو نه ده کړې. دا زمونږ د خلکو کمال دی، دا زمونږ خوبي ده. په دې نوي صدۍ کې زمونږ نوي پیړۍ د ترهګرۍ په سوري کې رالوی شوې ده. د بمونو چاودنو به زمونږ د خپو د لاندې ځمکه وخوځوله. د بېبسۍ او د غوسې په حالاتو کې مو وختونه تیر کړي دي. د خپلو خوږو مشرانو، کشرانو او یارانو جنازو له مو اوږې ورکړي دي. داسې نه چې هغه سخت وختونه یادول څه د خوند خبره ده، خو زه خپلو خلکو توان او حوصله نشم هیرولی. د هرې سختې، د هر چیلنج، د هر زړه چاودنې حادثې نه پس ژوند مو روان ساتلی دی. د هر ازمیخ مخې ته مونږ په ځای ولاړ پاتې شوي یو. د هرې تور شپې نه پس مو نوي سحر ته هرکلی ویلی. نن یو ځل بیا زمونږ کوڅې ویرانې شوي دي. زمونږ ماشومان د سکولونو او یونیورسټۍ نه لرې شوي دي. خو دا ځلې یوازې مونږ نه یو، ټول عالم دی. د هرې نړۍ هر انسان د دې سختۍ نه تیریږي. خو نن چې مونږ د نوي ازمایش ته مخامخ یو، مونږ پوه یو څنګه چې مونږ مخکې هم داسې کړې ده او بریال او کامیاب شوي یو. بیا به د یو بل په مرسته دا نوی ازمایش مقابله کوو، د الله په مدد سره انشاءالله.